او دا نور خیا چې دی دلته راغلی دا مکان احساس کړی دی او د دې د هغه مطلب دی چې لاړ انور تاج ته وویل او هغه راغی زموږ مطلب دی چې جومات ته شیشو پروګرام وکړو الله دې نور خیا سره هم پوه کړي او الله دې انور تاج سره هم پوه کړي. زه مولانا محمد نعیم حقانی پیش امام جامع مسجد امیر حمزه من اکبر شاه کلی شرقه و تاسو مخاطب ما زمونږ په دې مسجد کې مزګزارو ته ډېر زیات تکلیف و په دې ګرمۍ کې سولر سسټم نو اول خو د ټولو نه مخکې زه د منیر او د نور حیات علي صاحب ډېر شکریا ادا کوم چې هغوی په منډه ترډه باندې او تګودو باندې د هغوی تګودو ورسېد ایم این اے صاحب ته او بیا هغوی سره خبره وشوه د دې جومات فکر یې وکړو او بیا ایم این اے صاحب ملک انور تاج صاحب د هغوی شکریا ادا کوو چې هغوی زموږ د مسجد دا یعنې په لیست کې راوسته او زموږ د دې مسجد دپاره د سولر سسټم منظوري وکړه. نو موږ زه په خپله او زما ټول کلیوال مقتدیان موږ ټول په ټوله د نور حیات علي صاحب او دغه شان د ملک انور تاج صاحب ایم این اے صاحب چې دی د هغوی شکریا ادا کوو. الله پاک دې د دې په عمر کې او په مال حال کې برکت واچوي. دا زما فیروز شاه نوم دی په دې اکبر شاه کلي په مشرانو کې حسابېږم او دا زموږ جومات چې دی نو د ډېر وخت نه دغه شانتي و په دې کې د بجلی کار ډېر زیات خراب و د پخو هر وخت به تکلیف و. په دې سلسله کې زموږ دا ملګري زموږ نور حیات صاحب چې زموږ د کلي باشنده دی او زموږ ملګري دی چې دوی په کوششونو باندې د ملک انور تاج صاحب نایب وزیر منظوري وکړله او د دې لپاره دا پلان چې کوم دی منظور شو. موږ ډېر غټه شکریا ادا کوو د نور حیات صاحب او خاص کر د انور تاج صاحب چې زموږ ایم این اے دی د بیا د هغې